اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري متعنا الله بعلومه واجتهاده قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، دین باندې مینو مسلمانانو رونو، ستاسو د کلي او د علاقه کې زموږ محترم علماو شپه ورځ د کلونو محنت کړی دی، ستاسو بچو سره دینی محبت ساتلی دی او د ډېرې مجاهدې او د مشقت او محنت نه بعد ستاسو اولاد خصوصا بچیانی هغوی ته د علم زیور او د علم دا لپټه ورپسر کړې ده او آخري موقع کې زما او ستا هم د شریکېدلو نصیبه وکړه. اله العالمین د دغه علماو د هغوی دا محنت د مدرسې منتظمین او د مدرسې معاونین حضرات او څوک چې دوی سره محبت ساتي او محبت یې ورسره ساتلی دی، زما او ستا ویل او اوریدل په دې موقع جمع کېدل الله دې په خپل احسان زموږ ستاسو ټولو نه قبول کړي او الله د آخرت په عظیمو خزانو کې په خپل احسان سره جمع کړي. عزتمندو حضراتو، هر مور او پلار په دې باندې پوهیږي چاته الله اولاد نصیب کړي نو دی غواړي چې د دې اولاد دپاره زه داسې لار مقرر کم چې په هغې باندې دا اولاد کامیاب شي او دا بچی می قدرمن وي، دا بچی می عزتمن وي او د هغه د عزت په وجه باندې زما عزت میلو شي. تاسو څونه پلرونه ناست یې، هر یو پلار دا کوشش کوي، دی محنت وي، دی تمنی چې دا بچی می کامیاب شي او داسې لار باندې روان کم چې هغه د بچی کامیابیم وي او عزتم وي او زمام عزت وي. خو کله په دې لار کې بعضې پلرونه
کامیاب شي او صحیح چې کوم دی انتخاب وکړي او اولاد دپاره صحیح لار مقرر کړي او کله خطا شو. قرآن مقدسه یو واقعه ذکر کړې ده او فرمایي یوه نیکه صالحه زنانه ده او د هغې د اولاد امید او تمه پیدا شوه. نو هغه موقع باندې د دې بچي دپاره یو انتخاب وکړو، ربي انی نظرت لک ما فی بطنی محرره. ربه زما چې کوم امید پیدا شوی دی او کومه تمه ده دا بچی او دا اولاد چې راکې نو الله دا مې ستا دپاره منلی دی، دا به ستا د دین خدمت کوي، دا به ستا د دین علم حاصلوي او دا به د مدرسې او د جومات خدمت کوي. دا یوه صالحه مور و د خپل اولاد دپاره یوه لار مقرر کړه. څه وخت پس چې کله ماشوم پیدا شو نو جینۍ پیدا شوله، نه مور خفه شوله، ربي انی وضعتها انثى، ربه ما خو جینۍ وزېږوله، ما خو چې کوم دی جینۍ پیدا شوله، ما خو وی چې الله ته به الک راکې نو الک او جوان داسې خدمتونه کوي چې هغه جینکۍ نشي کولی. علمي خدمات وي، د دعوت خدمت وي، د ګرځېدلو خدمت وي، د شجاعت او د بهادرۍ خدمت وي، دا سړي کې وي. الله تا خو جینۍ راکړه، خفه شوله. الله جل جلاله چې کوم دی فرمایي دا خو جدا ټکی دی چې تا کم الک غوښته او ما کومه جینۍ درکړې، ګوره دې کې ډېر فرق دی. خو هغه زنانه په خپله خبره کلکه ولاړه ده، الله دا جینۍ دې راکړې ده، موله نوم کې خو د مریم، خو ستا د دین دپاره مې مقرر کړې ده. ماشوم یې په روڼي کې تو کړه، مدرسې او جومات ته یې راوړه، بیت المقدس د مدرسې چې کوم دی محتمیم او د مدرسې چې کوم دی منتظم د الله ښکلی پیغمبر حضرت زکریا علیه السلام دی. د الله پیغمبر هم دی، د جومات امام او خطیب هم دی، لوی عالم هم دی او د بیت المقدس د مدرسې محتمیم منتظم هم دی. وی دا ماشومه مې د الله دپاره منلې وه، ما خو چې الله به زوی راکړي، خو الله لور راکړه، په خپله وعده ولاړ یم، دا ماشومه ما د الله دپاره منلې ده. د مدرسې منتظم او د هغه معاونین علما یو وی دا دې ماشومې تربیت به زه کوم، ځکه دا خو لا فیالحال تربیت ته محتاج ده، خو د یو صالح کور او د یو نیک کور ماشومه ده، دا په کور کې پاتې کېدل هم یو سعادت دی. نه یو وی زه به دې تربیت کوم، بل وی زه به یې تربیت کوم. زکریا علیه السلام د الله پیغمبر دی، نو الله وله فیصله وکړه. الله ورته ووی په کومو قلمونو چې تاسو تورات لیکئ دا قلمونه دې نهر ته یوسئ او په دې نهر کې واچوئ. که چېرې د چا قلم د اوبو یوړه دی پړ شو، او که د چا قلم په دې اوبو کې په نیغه روان شو نو قلم خو دا لرګی وي سپک، دا خو اوبه وړي، خو چې د چا هغه پکې په بره روان شو نو دا ماشومه به هغې ته حواله شي. قلمونه نیر ته واچولی شول، د نور هغه اوبو یوړل، د زکریا علیه السلام قلم په نیغه روان شو، ماشوم هغه ته حواله شوه. دا یو غیبي انتظام و چې الله داسې انتظام وکړو. ماشومې دپاره تربیت کیدی شو چې لږه شانتې غټه شوه، بیت المقدس کې بره چت باندې وله کمره برابر کړه، هلته خپل عبادت کوي. او ناسته ره زکریا علیه السلام د ترور خاوند هم دی او هغې دینی تربیت هم کوي. نه یو ځل زکریا علیه السلام رالی چې ګوري میوې پرتې دي، داسې خوراکه پرته ده چې هغه خوراکه په بازار او په دوکانونو کې نه میلاویږي. زکریا علیه السلام حیران شو. د ماشومې په دویم چت باندې کمرې ته جرنده پرته، لار ورته نشته، په بنده کمره کې د جرندو دننه په دویم چت دته خوراک د کم ځای نه رالی، او بیا خوراک هم داسې چې په دې بازار او په دې موقع چېرته میلاویږي هم نه. نه زکریا علیه السلام تعجبا ورته وي انا لکې هذا، بچیه دا د کم ځای نه شول؟ چونکې د بچی تربیت شوی دی، د مور چې کوم دی او ښایسته لار او انتخاب و، نه هغه فرمی هو من عند الله، الله رزق ورکوي. اولاد دپاره کله یو لار مقرر شي، په دې لاره کې ښایسته انتخاب وي، کامیاب چل د دې نه زده که دې مور د خپل بچی دپاره یوه لار مقرر کړه، لا پیدا هم نه ده،
د دې بچي دپاره لار مقرر کړې د الله دین به ورته ښیمه ستا د دین خدمت به کوي خو دا فکر اوسه نشته دی چې که د دې تعلیم دنیوي نه وي د دې سره مال او دولت نه وي دا به خوري څه د دې څه به رشته څوک کوي دا فکر اوسه نشته کله چې تا د بچي د دین فکر وکړو د الله جل جلاله د دین د قربانولو فکر دی وکړو الله پاک بیا چې رزق ورکوي نو په بندو دروازو کې ورکوي بیا په بندو چې کم دی جلندو کې ورکوي بیا تجارتونه نه غواړي بیا کاروبار نه غواړي بیا چې کم دی نوکري نه غواړي زما او ستا دپاره یو سبق پرېښو اولاد دپاره داسې لار منتخب کړئ داسې لار منتخب که چې بچی م عزتمند دی او ته م عزتمند دی او کله کله موږ داسې وکړو د اولاد دپاره بعضې لارې مقرر کړو خو خطا شو زما مخې ته صحیح بخاري پروت دی بچیانو دا لوستی دی نبی کریم علیه صلات وسلام بعضې هغه حالات ذکر کړي دي چې د اسلام نه وړاندې و په دې کې امام بخاري عنوان ذکر کوي ذکر ایام الجاهلیه د جهالت د زمانې بعضې حالات نو مختلف حالات یې ذکر کړي دي یو حالت یې دا ذکر کړی یوه زنانه ده ماشوم بچي له پی ورکوي نو دا زنانه خپل دی بچي له پی ورکوي یو بل نوجوان دی ډېر ښکلی ځوان په اس باندې سور دی روان نو دې زنانه چې دا ځوان وکتو نو ډېر زیات یې خوښ شو څومره تندرسته ځواني ده څومره ښکلی ځوان دی په اس باندې سور دی اسم چلولی شي نو هغه وخت اس زما او ستا د دې زمانې پراډو د دې زمانې اکسلی ده نو چې ته یو ښه ښکلی ځوان وینې چې ځواني هم ښکلې ده او باډي طاقت هم ښکلی دی او پراډو ته ناست دی او ښه ښایسته ګاډی چلوي نو ته به څه وایي یاره خو ډېر ښه چې کوم دی حالت الله درکړی نو دا مور وایي یا الله زما دا بچی چې غټ شي نو دغسې ځوان ته جوړ کړي زما د غېږې دا بچی چې غټ شي نو داسې ځوان ته جوړ کړي لکه څنګه چې دې ځوان ته ګورم دغه شانې ځواني دې ماشوم د تینه خوله ویسته یا الله پاکه چې غټ شمه نو ما نه داسې ځوان مه جوړوي مور غلی شوله مور یې ولار د دې بچي دپاره وښوله خو بچی وی الله چې غټ شم زما نه داسې ځوان مه جوړې نو ماشوم دی مور سره څه سوال جواب خو نشي کولی چې مور تې غلی شو لږ شانتې وروسته وکتل یوه بله وینځه ده خادمه ده ښځه ده د کور خلک ورسره په څه وران دي نو څوک یې په څپېړه وي څوک یې په لوړ وي څوک تې لوپټه راکاږي سر تور سر ده خو مختلفې بې عزتیانې کېږي نه چې د مور دغه زنانه وکته نو دی وایي یا الله زما دا بچی چې غټ شي نو داسې انسان ته مه جوړی چې د وګوره د خلکو منځ کې څومره یو قسم بې عزته ده او سپکه ده څوک یې په څپېړه وي څوک تې لوپټه راکاږي سر تور سر ده زما دا بچی داسې بې عزته نشي بچي خوله وازه کړه یا الله پاکه چې زه غټ شم زما نه دقسې انسان جوړ کړي زما نه داسې انسان جوړ کړي اینې اوس مور د بچي د دې لارې په انتخاب کې خطا شوله ده خو د هغه ځوانۍ ته وکتل د هغه باډۍ ته وکتل په دې باندې خطا شوه د بچي دپاره داسې انتخاب کوي خو حقیقت کې هغه انسان کې ایمان او دین نه و نو ځکه دا بچی وایي یا الله چې زه غټ شم زما نه داسې ځوان مه جوړې او دا دویمه وینځه چې کم وهل او ټکولی شوله ظاهري خو خلکو ته د هغه څه حیثیت نه ښکاره کېده خو حقیقت کې هغه د الله عاشقه و دینداره ښځه وه نو دا بچی وایي یا الله چې زه غټ شم زما نه داسې انسان جوړ کړي نو کله موږ د اولاد په انتخاب کې د هغوی د نوکرۍ د هغوی د مستقبل په انتخاب کې خطا شو څوک دا انتخاب کو یره چې دا یو لوی مارکیټ ولا جوړ کو نو بس دا بچی کامیاب شو بچی مې ښه کامیاب دی میګا مارټ چلی او که بالفرض ویزه وله وکړو چېرته سعودي او دوبۍ نو په هغه بیا ښه خوشحاله یو که د رشتې تپوس وکړو چې کم دی بچی دی کم ځای کې دی یاره چې دوبۍ کې دی او ډېر غټ غل دی ښه ډېر غټ غل دی مونږ چې لاړ شو نو څه شی کوو خو هم د دې قوم بچي که نه په حلاله مزدورۍ باندې خپل ځان نشو ساتلی غلا پسې لیږو صرف او چې لا د مسلمانانو د ملک نه د کافر ملک ته لاړ شي یاره جي برطانیه کې دی جرمني کې دی فرانس کې دی او تاسو ته پته شتې نیشنلټي ورته میلو شوې ده
نو بیا خو هر یو کس خپله خور لورو ته وړاندې کوو چې ما سره رشته وکړي. دغه مور او پلار هم برباد شول، بچی هم برباد کو، او چې دا څوک ورسره دغه شانې پیش دا هم برباد دی. د اولاد دپاره الله صفت څه ذکر کوي؟ وبنین شهود. بچی هغه دی چې ستا مخې ته یې بچی هغه دی چې ستا مخې ته چې کوم دی دا بچی دی، او چې تا بچی په دوبې کې بنډه کړی دی نو ستا دې څه پیدا شوله؟ غلط شوي په انتخاب کې. د کافر ملک ته دې ولیږه او لا په دې خوشحاله چې هغه ته د کافرانو نیشنلټي میلاو شو، بچی دې برباد کو. امام ابو داود حدیث ذکر کړی دی، وی د کافر نه به دومره وړاندې اوسیږي لا یتراء نارهما، چې ګوره د کافر د رسم و رواج او دستور نه خبر نشي. څو مطالب د حدیث ذکر کوي شي، یو مطلب دا ذکر کوي شي چې د کافر نه به دومره لرې اوسیږي چې د هغه د رسم او رواج نه خبر نشي. هسې نه که دغه رواج په تا کې راشي نو ګوره خپل دین به دنه وځي، سنت د پیغمبر علیه السلام به دنه وځي. نن چې بطور مثال زموږ محترم مولي صاحب مخکې بیان کو، ولی خو موږ د دغه خلکو هغه رواج ته ګورو، دغه بربنډو ته ګورو، دغه بې حیا خلکو ته ګورو، د هغوی نه مو رواج زده کړی دی. او هغه بربنډتوب خو یو لوی مصیبت دا چې کوم دی د هر یو مسلمان په لاس کې چې کوم دی ټي وي ورکړې ده، او د دنیا چې کوم دی پراپیګنډې او د دنیا خرافات په دې کې ګورو. نو ځکه معاشره د مسلمانانو تباهۍ طرف ته په دې روانه ده. نو دا انتخاب دی ګوره غلط انتخاب وکړو. یو دویم ټکی تاسو ذهن کې راولم، زیات داسې کسان چې کوم د کافرانو د ملک کوشش کو چې بچي ولیږو، زیات کوشش داسې کوو، د هغوی قانون موجوده داسې چې ته پاسپورټ ورکې او نیشنلټي حاصلې د هغه ځای نو هلته به ورته لیکي چې کوم دی غیر مسلم. هله به تا ته دغه کافران نیشنلټي درکوي د خپل ملک چې ته ورته ولیکي غیر مسلم. پام کوه چې کوم دی ګوره ځان ته غیر مسلم ونه لیکي، بچی داسې ځای ته ونه غورځې، تباه دې کو، بچی دې برباد کو. یوسف علیه الصلاة والسلام 40 کاله فی قولین 80 کاله د پلار یعقوب علیه السلام نه فراق کې تیر کړو. کله چې خبر رالی چې بچی دی جمدی دی، وی څنګه دی؟ وی جو ډېر ښکلی دی، ډېر ښه نوجوان دی. دا تپوس نه کومه چې کوم دی نور څنګه دی؟ وی جی وزیر اعظم دی، صدر صاحب دی. وی دا تپوس نه کوم، دا راته ووایه چې دین یې څنګه دی؟ ماشوم رانه بیل شوی و، هسې نه چې کوم دی چا له دین برباد کړی. وی نه نه، ستا په دین او ستا د پلار او د نیکه په دین الحمدلله چې دین یې برباد شوی نه دی. ماشوم رانه بیل شوی په تندګي تربیت به له چا ورکړی؟ په وزیر اعظمۍ چې کوم دی او په صدارت الحمدلله نه وی. د اولاد په داسې څیزونو باندې جایز ده چې کوم دی، خو په دې الحمدلله مه وایه. اولاد دې دین ته کینو، مدرسې ته دې کینو، نن دې بچی فارغېږي ووایه الحمدلله الله ستا احسان چې داسې بچی دې راکړه چې نن فارغېږي. دا انتخاب دی. نن به دې موقع ته والدین راغلي وي، د هغې بچی به نن فارغېږي. څوک به داسې تمه کې راغلی وي چې انشاءالله کال به م بچی فارغېږي. څوک به داسې تمه کې چې 3 کاله پس به فارغېږي. خوشحاله شه، د الله شکر ادا که په دې باندې چې ستا نن بچی فارغېږي. یو حدیث باندې سره اکتفا کوو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام سننو کې حدیث نقل دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی من کانت له انثی، چاته الله پاک لور ورکی، چاته الله لور ورکړه، ولم یهنها، لور ته سپک ونه ګوري. د جهالت زمانه به څنګه وه چې چاته به لور میلاو شوله نو هغه به ډېر زیات چې کوم دی او ته سپک کتل. قرآن مقدسه د هغې تذکره کوي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم. که به چاته زیری ورکړی شو چې ستا لور وشوله نو د خفګان او د غم نه بیا مخ تور شو، داسې به خفه شو ښه زما لور وشوله. بیا به دا سوچ کوو چې اوس دې لور سره څه وکړم،
ایمسکوه علی هون، ژوند وله ورکم خو ذلیله زندگی ورکم، ام یدسوه فی التراب، یا یې جمدی په دې خاورو کې ښخه کم. نو څوک خو به داسې و چې دغه ماشومه به یې جمدی په دې خاورو کې ښخه کړه، دنیا کې سوچ وکړي نو چېرته به یو ځناور هم داسې نه چې خپل بچی دې ښخوي. د انسانانو نه دا ځناور جوړ شوي و. دنیا ته رحمتا للعالمین د الله ښکلی پیغمبر رالی، الله قرآن او شریعت راولېږو انسانانو ته. اوخو دا انسان دی، ستا نه پیدا هلکم دی او ستا نه پیدا جینۍ ده. دا انسان دی ستا نه پیدا ده، د بچی په شان ته حق وله ورکه. نن خلک په اسلام اعتراض کوي، اسلام کې حقوق نسوا نشته. موږ وایو بېوقوفه دا چې دا جینکۍ جمدی ښخېدلې هندوانو تاسو نه وی؟ ولې نه وی په دې وخت کې؟ بت پرستو دي بوتانو ته خو سجدې لګوي، خو تاسو هغه وخت کې دا آواز کوو چې دا انسان دی. یهودیانو، نصرانیانو، مجوسیانو په دې وخت کې تاسو موجود نه وی؟ دا ټول موجود خو لیکن چا دا نو شو ویلی چې دا انسان دی. دا خو دنیا ته اسلام رالی او خلکو ته دا وښول چې دا انسان دی، محترم دی. بچی دې وشوله، تندی په دې مه کود کوه، زیری حاصل که خوشحاله شه. زما استاد دین وی ورشه یو ګډ واخله راوله حلال که، خپلوان را جمع که، الله لور را کړې ده. نو د جهالت د زمانې په شان ته بچی ته سپک ونه ګورې، لم یهینها، سپک ورته ونه ګورې. ولم یعدها، پیغمبر علیه السلام یو دویم صفت ذکر کوي، دا بچی قتلم نه کې. خو یاد ساته قتل دا دوه قسمه وي. یو دغه قتلو د جهالت د زمانې چې هغوی په خاورو کې دفن کوله، او دویمه دا ده چې بچی د دین نه محروم کی، دین ورته نه ښایي، مدرسې ته نه راولي، سبا به دا فارغه شي نو څه به کوي؟ بچی مې عالم شي نو طالب به دی به څه خوري؟ د دین نه په دې وجه محروم کی، تا دا بچی قتل کو، ولی ته د خوراک او د رزق نه یریږې نو بچی دین ته نه راولې. الله فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، تاسو خپل بچی د دې وجې نه مه قتلوئ چې دا به څه خوري. رزاق زه یمه، رزق ورکوونکی الله دی. نو دا بچی قتل دې ام نه کړه، د دین نه دې محرومه نه کړه، دین ته دې ام کېنوله. دریم صفت پیغمبر علیه السلام ذکر کوي، ولم یؤثر ولده علیها، او زوی په دې لور باندې غوره ام ونه ګڼې. داسې نه وایي چې دې زوی باندې سبق ویمه زما د کور ښایست دی، او په دې لور باندې سبق نه ویمه ځکه دا خو د بل کور ده. په زوی باندې تعلیم کومه خو په دې لور تعلیم نه کومه. دا زوی راته ګران دی خو دا لور راته ګرانه نه ده. نه دې زوی له په دې لور باندې ترجیح ام ورنه کې. دا درې صفتونه د ځان کې راوستل، څنګه چې نن د چا بچیانې فارغېږي، امید کوو چې دا درې واړه صفتونه دغه مور او پلار ځان کې راوستي دي. الله لور ورکړې وه خو دا لور ته سپک ونه کتل، تعلیم ته کېنوله، مدرسې ته راوستله، په هغې باندې علم وکړو. دا بچی قتل کړي هم نه ده بلکې د الله دین ته کېنولې ده. او څنګه چې زوی باندې سبق وی په لور باندې سبق وي. دا درې واړه صفات د مور او پلار ځان کې راوستل. د الله پیغمبر فرمایي د مور او پلار دپاره خوشخبري ده، ادخله الله الجنه، الله به تاسو جنت ته بوزي. نن مور او پلار تاسو خوشحاله شي، الله به د دې په عوض کې تاسو لره جنت درکوي. ولې دا بچیانې چې دا 5-6 کاله مدرسې ته راځي، علم حاصلوي، دا کافي عمر دی. دی کولی شول چې کور کې مور دپاره کټوې پخه کي، ځای جارو کي، لوښي لرګي صفا کي، کپړې وینځي. مور دا محنت وکړو بچیه مدرسې ته ځه، علم وکړه چې دا علم په ځای ورخیسته شي، خیر دی لوښي به زه وینځم، کپړې به زه وینځمه، ځای به زه جارو کوم، خو بچیه علم وکړه. فلار همت وکړو بچیه ته د کور خدمات پرېږده، خپل علم وکړه. نه چې هر کله تاسو بچو باندې علم حاصل کو، پیغمبر علیه السلام تا ته خوشخبري درکړي، الله به تعالی جنت درکړي. الہ العالمین دې دا وعده د دې مور او پلار په شان کې رښتونې کړي.
عزتمندو حضراتو دې موقع باندې د قوم بچیانې راغلي دي، مشرانې به راغلي وي، او دا چې کوم فاضلات نن هغوی د مدرسې نه فاضلې ګرځي، خپل کور کلي ته به ځئ، خپلې علاقې ته به ځئ. تاسو چې کوم دی د الله جل جلاله په یو لوی نعمت باندې د یو لوی احسان نه حصه دار شولئ، خو خیال به کې په دې ژوند کې هسې نه چې ستا د وجې نه ګوره دین بدنام شي، ستا د وجې نه علم بدنام شي، ستا د وجې نه مدرسه بدنامه شي. دا علم او دا دین داسې دا غونډاره نه چې یو سړی بهر ورته وګوري یاره چې دغه علم دی او دغه دین دی. علم چې پیژندلی شي، دین چې پیژندلی شي، د دین خوبیانې پیژندلی شي، دا زما په شکل باندې او ستا په شکل او د دې علماو په شکل او د دې مسلمانانو په شکل خلک پیژني. عالم ته خلک ګوري، کردار یې ښه دی، عمل یې ښه دی، یاره چې دین خسیز دی. او خدا مکه که د عالم خپه وښویېدله نو بیا خلک د دین پسې خبرې کوي، که دا ښه شی وی خو دا مولي صاحب ولې داسې کوي. بچیانو تاسو فارغېږئ، خلک به تاسو ته ګوري دا عالم او فاضله ده، دې علماو تاسو ته یو لوی چې کوم دی زیور په سر کیښو. د الله نه ویرېږئ، د خپلو علماو د خپلو استادانو پټکي د خاورو سره خاورې نه کوي، د خپلو علماو د خپله مدرسه ونه شرموئ. هغې خو تاسو ته ښایست په سر کیښودو، خو خدا مکه تاسو د هغې د بدنامۍ ذریعه جوړه شئ. ژوند علمي تېروه، زندگی علمي تېروه، د پردې مسلې دي چې کوم دی پوره دغه اهتمام کوه. چا سه نکاح جایز وي پرده فرض ده، ولو چې ستا د مدرسې استاز ولی نه و، ستا د بخاري شیخ الحدیث صاحب او عالم ولی نه و، خو پرده فرض ده. رشتهداري، خپلولي، د کلي غم خادیانې اسلام کې شتي، خو د پردې سره چې کوم دی د خپلو کپړو به خیال ساتئ. داسې نری کپړې ونه کې چې ستا بدن ښکاري، داسې تنګې کپړې ونه کې چې ستا بدن ښکاري. زنانه به تاسو ګوري دا د مدرسې فاضل او عالمه د څنګه کپړې کړي دي. د دین د عزت دپاره ذریعه شئ، د دین د بدنامۍ ذریعه نه شئ. اخلاقو ته به مو ګوري چې دا څنګه چې کوم د اخلاق چلی، د پلار سره، د مور سره، د رونو سره، د بل چې کوم د محلت او معاشره کې څنګه تاسو اخلاق زندگی تیروئ. د چا به واده شوي یا به واده کیږي، د خاوند سره څنګه ژوند تیروئ. ترجمې مو کړي دي، احادیث مبارکه کې آداب مو ویلي دي، د ترمیزي چې کوم دی شمایل مو ویلي دي. دا د معاشره او د ژوند سره تعلق ساتي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د بیبیانو اولاد یې ته هغه ته وګوره. د پیغمبر علیه السلام بیبي د لومبنۍ خدیجة الکبرا 25 سال عمر د نبی علیه السلام دی، 40 سال عمر د خدیجې دی، واده شوی دی، 15 کاله د پیغمبر علیه صلات وسلام سره په نکاح کې پاتې شوې ده، 15 کاله د نبوت نه بعد دی او 10 کاله د 15 د نبوت نه مخکې دی او 10 کاله د نبوت نه بعد دی. د خاوند څنګه خدمت کړی دی؟ تمام چې څومره مال و هغې د خاوند نه قربان کړی دی. د خاوند دپاره لویه سهاره وه په کور کې، او پیغمبر علیه صلات وسلام به له دومره قدر کو چې که وروستو زمانه کې به په کور کې چېرته څاروی حلال کړو نو چې څوک د هغې ملګري وي نو هغلی به پکې حصه کوله. دا د خدیجې ملګري دي، دا د خدیجې ملګري دي. چاته الله نصیبه کړي د حج حرم ته تلي، الله دې زموږ او ستاسو بار بار نصیبه وګرځوي. جبل نور ته وخیږي او واپس د مکې ته وګوري. اوس چې کوم دی 1500 کاله پس هم یو بیابان دی شړ، نو 1500 کاله مخکې به دا څنګه ځي؟ د هغه مکې نه یو بوډۍ زنانه را روانیږي او د ځان سره کجوري دانې او اوبه راغستې دي او په دې شړ بیابان او په کنډو کپرو مزل کوي. جبل نور ویښته راشي او بیا په دې شړ غر باندې 250 میټر دنګ غر دی، د دې غر سر ته خیږي. څه کوي؟ خاوند له اوبه روانې کړي دي.
د الله پیغمبر خاون هلته د الله بندګي او عبادت کوي. دې بوډۍ اوبه روانې کړي دونه مزل کوي او هغه غر سر ته خیږي خاون له کجوري دانې وړمه، خاون له اوبه وړمه. د خاون خدمات د مورابۍ نه زده که. ته خو په کور کې ناسته دومره سخته به ته تېره کې. عرض مو دا کو چې ګوره اخلاق د خاون سره، د خواخسخر سره، د مور او پلار سره، د خپلو رشتهدارو سره عفت زندگی د پاک دامنې زندگی تیره کوي چې دا نور د ماحول د دې کلي علاقې جینکې ستاسو نه سبق زده کي، دا نورې مشران ستاسو نه سبق زده کي. ګوره دا عالمه شوله، څومره ښایسته اخلاق دي، څنګه ښه ژوند تېروي چې د مدرسې د نیکنامۍ ذریعه شي. الله دې تاسو ته توفیق نصیبه کړي. د احادیثو مبارکو ډېر کتابونه لیکلی شوي دي، خو دې کتاب صحیح بخاري ته چې کوم الله جل جلاله مقبولیت ورکړی دی نو این سعادت بزور بازو نیست چې دا کتاب د علماو په منځ کې د محدثینو په منځ کې یو ډېر لوی چې کوم دی قدر او قیمت لري. د دې وجې نه زنګ مدارس شروع کیږي نو اول نه کتابونه لومبۍ درجه او دویمه او دریمه اخري چې احادیثو ته راورسو نو زموږ د مدرسو افتتام د دې کتاب د اول حدیث نه او چې بیا مدرسې اخري پروګرام یې د دې کتاب اخري حدیث باندې دعا کوو، د مدرسې سبقونه په هغې بس کوو. او چې کم هلکان عالمان ګرځي او کمې بچیانې عالماتې ګرځي نو هغوی اخري حدیث په همدې باندې بیان کوو، هغوی ته اخري بیا فراغت ورکوو چې کوم دی اوس ځئ تاسو د قوم راهنما شئ. الله دې کتاب ته ډېر لوی شان ورکړی دی. د دې مختلفې نسخې دي، کم چې زنګ مخې ته پرته نسخه ده دا هندي نسخه ده، معنا دا په هندوستان چې کنه پاکستان هندوستان دلته چاپ نسخه ده. او په دې هندي نسخو کې بیا 83 کتابونه په دې کې ذکر دي. دا ځکه وایي چې کتاب نسخې مختلفې دي، ځکه چې د امام بخاري په ژوند کې 90,000 کسانو چې کوم د امام بخاري د هغه نه دا کتاب براه راست ویلی دی. نو چې 90,000 شاګردان په دنیا کې خواره شي هغه وخت پریس نه و، هر سړي ځان له نسخه لیکلې ده چې کوم دی ځان سره حدیث وړي دي، نو دونه نسخې خورې شوي دي. خو هندي نسخو کې 83 کتابونه چې کوم دی عنوان په دې کتاب کې ذکر شوی دی. دا آخري کتاب امام بخاري ذکر کړی کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجهمیه وغیرها. د الله ښکلي صفات ذکر کیږي په دې کې کتاب التوحید، او د دې سره فرق و باطله باندې رد کوي. او په دې کتابونو کې 3866 بابونه امام بخاري ذکر کړي دي. دا آخري باب دی، باب قول الله وندع الموازین. او په دې 3866 بابونو کې 9,000 احادیث امام بخاري په دې کتاب کې جمع کړي دی. د 6,00,000 احادیثو نه انتخاب کړی دی، یعنی 6,00,000 احادیث یې مخې ته ایښي دی او د هغه نه بیا د دې صحیح احادیثو 9,000 احادیث یې منتخب کړي دي چې په دې کتاب کې لیکلي دي. نو دا آخري حدیث دی، کلمتان حبیبتان چې مو اوس ولوست. امام بخاري په دې کتاب کې ډېر زیات چې کوم دی دقت سره عمل کړی دی، د هغې ربطونه، د هغې مناسبتونه، د احادیثو، د ابوابو. نو دا آخري باب د اول سره مربوط دی. اوله کې دی چې کوم دی ذکر کوي کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اشاره کوي دې خبرې ته چې مدار د اعمالو دا په وحی باندې دی. هغه عمل مقبول وي چې کوم د وحی په شان برابر وي، نو اوله کې وحی ذکر کوي. بیا دغه اعمال چې د وحی طریقې باندې برابر شي نو اله قبول وي چې په ده کې خلوص وي، په ده کې للهیت وي. نو بیا پسې حدیث ذکر کوي انما الاعمال بالنیات. او چې کله اعمال د وحی په طریقه برابر شي، خلوص سره وي، هسې نه چې دنه برباد شي، احسان وکي، من وکي، ریاکاری وکي، بربادیږي به دا عمل به ګوره محفوظ ساتي. اله به دا چې کوم دی محفوظ کیږي چې قیامت کې تلې ته وخیږي. نو اخیره کې ذکر کوي د میزان مسله. نو اخیر د کتاب د اول سره مربوط دی.
مخکینی باب سره مربوط دی. وړاندې باب کې امام بخاري بعضې حضراتو باندې رد کوي، یو مسله کې لږ شانتې غلو سره خبره کوي. زموږ د علم کلام مسله ده چې د الله جل جلاله ښکلي صفتونه دي 8، دې ته صفات حقیقیه ورته ویلی شي. او څه صفات د الله اضافي دي، دې منځ کې فرق وي. نو بعضې کسان په خپله مغالطه کې پراته چې کنده وی ګوره دا متکلمین 8 صفات مني. نه مخکې په دې موضوع خبره ځکه نه کوو چې بیا بل خواته خبره اوږدېږي، خو حقیقت کې د الله پاک ځینې صفات داسې دي چې هغه بدلیږي نه، هغې ته صفات حقیقیه وي، دا 8 صفتونه دي. او نور صفات اضافیه هغه بدلیږي را بدلیږي. په دې صفاتو حقیقیو کې یو د الله صفت دی کلام. د اهل حق و عقیده ده چې کلام د الله صفت دی او دا صفت قدیمه دی. یو گمراه جماعت تیر شوی دی، نو هغوی دې ته صفت حادثه وی. دا کلام صفت حادثه دی. دغه گمراه جماعت معتزله یو موقع داسې شوله چې په دنیا د دوی حکومت رالی، اهل حقو باندې دوی چې کوم دی ډېر ظلمونه وکړه. دا هغه زمانه وه چې د امت 4 علما داسې دي چې هغه د امت په اجتهاد سره منلی دي. 2 اکابر مجتهدین دغه زمانه کې وفات امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله. او 2 چې کوم د علما ائمه دا موجودو، محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله او احمد ابن حنبل رحمه الله، دا دوانه امامان حیاتو. دغه باطلو خلکو په دې اهل حق علماو باندې انتهایی سختیانې کولې. نو امام شافعی رحمه الله مرکز پرېښودو، ځکه دوی مرکز حکومت دا په عراق بغداد کې و، دی لاړو مصر ته. او احمد ابن حنبل رحمه الله بغداد کې پاتې شو. په دې فتنو کې دا را بند شو. مختلفې سختې په ده تېرې شوي دي، نظربندیانې راغلي دي، نورې راغلي دي. یو موقع باندې داسې وشول، یو صاحب فرمایي چې کوم دی میمون ابن اصبغ وی ما کتل نو خلک داسې په ډله ډله باندې روان دي. جمع ما تپوس وکړو دا خلک چېرته ځي؟ وی دا د مسلمانانو لوی عالم دی احمد صاحب، هغه له سزا ورکولی شي، دا خلک یې تماشې له ځي. دا د مسلمانانو شان وي که نه؟ عالم باندې سخت دی نو موږ یې تماشه کوو. په دې عالم باندې ولې سخته راځي؟ خو د دین په وجه ده، د علم په وجه ده. ولې دا دین ستا نه دی؟ دا علم او قرآن حدیث ولې ستا نه دي؟ ته څنګه مسلمان یې؟ تماشه مه کوه، د عالم سره په څنګ کې ودرېږه. احمد صاحب چې کوم دی راوستی شو د بغداد چوک ته، قاضي ورته وایي د دې خپلې خبرې نه واوړه، داسې مه وایه چې کلام د الله صفت قدیمه دی. او ورته وی نه، دا د الله صفت دی او قدیم. قاضي وی دا عقیده غلطه ده، دله سزا ورکوي. جلاد چې کوم دی دورې شروع کړې، یو ګزار یې ورکو نو احمد صاحب وایي بسم الله. دویم ګزار یې ورکو نو یې فرمیل لا حول ولا قوة الا بالله. دریم ګزار یې ورکو وی القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د الله کلام دی، دا مخلوق نه دی، دا د الله صفت دی قدیم. څلورم ګزار یې ورکه وی لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، مونږ ته به هغه څه رسي چې الله مقرر کړي وي. چې الله کوم څیز ستا دپاره نه دی مقرر کړی تا ته نه رسیږي. چې داسې لګاتار ګزارونه وشول نو په دې ګزارونو باندې د احمد صاحب پرتوغاښ اوش کېده. ته کپړه دلته کېدی او په بل څیز ټکایې نو هغه اوش کېږي. نو دا لنګ په ښکته روان شو. احمد صاحب داسې بر وکتل، واپس لنګ په ملا پسې کلک شو. یو کم 13 کوړۍ ووهو، احمد صاحب بې هوشه شو، جدی وغورځو. پولیس ترې نه روان شول، طالبانو مولیانو ته ویې راشئ ملا مو اوچت کوي. دا خو په خولې اسانه ښکاري، لیکن دا وایي دومره سزا و تاریخ بغداد ذکر کوي که دا کوړې اتی له ورکړی شوی نو اتی به ترې هلاک شوی و. دا دومره سخته سزا ورکړی شوله. خو احمد صاحب د خپلې خبرې نه وانه خوته.
میمون وی په اومه ورځ یې تپوس ته لاړم ما تپوس کو جي تاسو له چې ګزارونه درکول نو تاسو په دې منځ کې داسې بر وکتل وی زما لنګ اوښکېده نو ما بر وکتل یا الله که په دې مسله زه په حق یم نو چې زما عورت ښکاره نه شي الله جل جلاله زما لنګ زما بدن پسې پخپله راکلک پرتوغاښ نشتم دغسې راکلک شو استاز یې پسې کس راولېږو امام شافعي رحمه الله د احمد صاحب استاز دی وایي دا کم کمیس کې چې تا له سزا درکړی شوې دا کمیس ما ته راولېږه کمیس یې هغه ته ولېږه نو هغه په اوبو کې خشک او دغه اوبې وسکلې امام شافعي رحمه الله لوی عالم محدث دی دا کمیس یې په اوبو کې خشک هغه اوبې وسکلې وایي دا دومره برکتي کمیس دی یو لوی عالم او محدث له د الله په کلام باندې سزا ورکړی شوې ده احمد صاحب بل شانتې لوی عالم امام ابو داود د سننو کتاب د دی شاګرد دی ابو داود وایي زما استاز داسې سړی و کانه مجالسه مجالس الاخره چې دی به کم مجلس کې ناست نو تا به زه آخرت مجلس کې ناست یم احمد صاحب داسې سړی زوی دی چې کوم دی عبدالله ابن احمد دام لوی عالم دی بغداد ته رالی نو چا ورته وی د لوی عالم بچی موږ ته احادیث بیان که سټیج جوړ شو منبر ته وختو 36,000 احادیث ورته په دې سټیج باندې په یو ځل داسې بیان کړه دی وایي زما بابا چې به کله د شپې عبادت وکړو نو بیا به خاص دعاګانو کې دا دعا کوله اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فاسنن وجهي عن المسألة لغيرك یا الله دا خو ستا احسان دی چې ما په خپل ژوند دا مخ غیر الله ته ښکته کړی نه دی بت ته مې چېرته سجده نه ده لګولې یو سړی مشرک وي کافر وروسته اسلام ته راشي خو مخکې زندګي په شرک کې تېره کړې ده الله د مسلمان په کور کې دی پیدا کړی او دا مخ دی د غیر د سجدې نه محفوظ کړی دی الله زما دا مخ د غیر نه داسې وساتې چې د بل نه سوال هم نه کومه داسې مستغني سړی و حسن ابن عبدالعزیز یو کس دی چې کوم د هغه ته وراثت پیسې رالی 1,00,000 روپۍ نو 300 روپۍ چې کوم دی دی په 3 کڅوړو کې واچولې احمد صاحب ته یې راوړې دا 300 روپۍ څونه وي دا 1000 دینار او چې کوم دی 3,000 دینار دي د 1,000 دینارو 100 اوښان قیمت دی نو 3,000 دیناره څونه شوې 300 اوښانو قیمت وایي دونه پیسې وله راوړې وی دا جی حلال مال دی حلال ضرورت ځان له ولګوئ احمد ضرورت نشته خپلې پیسې دی واپس یوسه احمد صاحب داسې سړی و ناشنا وفات شو چې کم دی نو بل کس خوب کې وکته ملا علي قاري ذکر کوي تپوس یې ترې نه وکړو احمد صاحب الله در سره څه معامله وکړه وی الله مخې ته ودرولم راته وی احمده تا له سزا درکړی شوه زما په صفت درکړی شوه زما په کلام درکړی شوه ما وی اوره به ستا په صفت ما دا وی چې قرآن دا د الله صفت دی قدیم په دې سزا راکړی شوه الله راته وی احمده غونډې پردې لرې کوم او زما د مخ په کوله او سترګو دیدار وکړه تو د الله د دین دپاره قرباني وکړه نو بیا د الله نه هغه شانې تمه هم وکوه زما او ستا هم خدمتونه دي که نه مدرسه چلو دعوت کې ګرځو دیني خدمتونه کوو څونه مو کافر مسلمانان کړه څونه مسلمانان مو دین ته راوستي د احمد صاحب جنازه وشوله چې کوم دی او د جنازې په تعداد چې خلکو وکتل 100,000 غیر مسلم اسلام ته رال 100,000 کسان غیر مسلم کافران اسلام ته رال په دې جنازه باندې متاثره شول د چا جنازه دعوت وي چې په هغې 100,000 کسان اسلام ته راځي نو چونکې په دې مسله په دوی ډېرې سختې تېرې شوي دي ځکه د مذهب خلک لږ سخت دي نه هغوی وایي قرآن ام قدیم دی دا چې تل ولې دام قدیم دی مطلوع ام قدیم دی امام بخاري وایي دونه سختي مه کوه مسله کې د تلاوت او د مطلوع منځ کې فرق وي تلاوت دا صفت د تالی دی حدیث دی مطلوع چې کوم ولوستی شو دا قدیم دی نو دا ردو په بعضې حنبلیانو باندې او په دې باب کې رد ذکر کوي چې کوم دی معتزلو باندې معتزله یو گمراه جماعت دی کم سیز ته چې عقل نه رسیږي د هغې نه دوی انکار کړی دی د قبر عذاب نه مني وایي دې وخت کې جنت او جهنم لا پیدا نه دي قیامت کې د اعمالو تول نه مني پولیس ویرات نه مني
سفارش او شفاعت د انبیاو د صلحو نه مني، دې ته چې کم سیز ته عقل نه رسي د غونډو نه انکار کوي. نو په دې باب کې په دوی رد کوي. امام بخاري او فرمایي د اعمالو طول شته، میزان شته، وزن حق دی. دا د اهل حق عقیده ده. دی وخت کې عزتمندو حضراتو مختلف جماعتونه او فرق جوړیږي. خلک ځان ته ښایسته ښایسته نومونه به هم ږدي. موږ د چا په نوم نه دوکې کیږو، موږ د انسان کردار ته ګورو. که د کردار او ژوند د سنت د نبی علیه السلام سره برابر دی، جماعت د صحابو سره برابر دی، اهل سنت والجماعت ورته ویو، فرق ناجیه ورته ویو، او که په خولې باندې ځان له ښایسته نوم کیدی خو د جماعت د صحابو سره د کردار برابر نه دی، د سنت د رسول الله سره د کردار برابر نه دی، که څومره ښایسته نوم ځان ته کیدی خو اهل سنت درته نه ویو. دا معتزله و ځان ته به نوم ایښود اهل العدل والتوحید. بیا د دې غونډو خبرو چې کوم دی موږ بطلان کوو په عقایدو کې. نو بعضې کسان څوک عذاب قبر نه مني، ښایسته نوم به ځان ته ږدي. تو ځان ته نوم ږده که نه؟ عذاب قبر نه منل، راحت د قبر نه منل، معتزله د خوارجو نه. که تو ځان له په دې وخت کې بل نوم بدلوه، هر څه چې ځان ته وایي. موږ ته خپل عقاید معلوم دي، د اهل حقو عقاید هم معلوم دي، د باطل عقاید هم راته معلوم دي. عذاب د قبر، راحت د قبر، سوال د نکیر او منکر نه مني. معتزله نه، ګمراه جماعت والی، خوارجو نه، که ځان له دې ښایسته نوم ایښی دی هېڅ پروا نه کوي. په نومونو خلاصې نه انسان ته، کردار باندې انسان پیژنو. همداسې نور مسایل وي. نو رد کوي چې که د معتزلو باندې فرمایي ونضع الموازین القسط، موږ به کیدو طولونه د انصاف لیوم القیامه، په ورځ د قیامت. واضع د میزان د تلې د الله دی، ځکه قرآن کې الله فرمایي ندعو، دا تله به الله ږدي. طول به جبریل امین کوي، جبریل به ولاړي طول او د میزان ته. دا ثابت دی، قسطلاني شارح د بخاري ذکر کړي دي، روایت موقوفه ذکر کړی په حضرت حذیفه باندې. او دی به طول ځکه کوي چې دا طول د څه سره کیږي. ته چې مثال ټماټر او پیاز اخلي، خو اخوا کاڼې پیژنې، دړۍ دا کیلو د هغه سره به تلي. ستا د اعمال د څه سره تللی کیږي؟ دا د الله د قانون سره تللی کیږي. او دنیا ته قانون، تورات، انجیل، زبور، قرآن دا جبریل راوړی دی، په دې قانون دی پوهیږي. نو ځکه چې کوم د اعمال دا چې تلي، نو جبریل ولاړ دی. او سره به چې کوم دی اسرافیل علیه السلام دا کسان پیش کوي، دا عزرائیل علیه السلام. عزرائیل علیه السلام به دا انسانان پیش کوي، مخې ته به یې راولي. وجه دا ده چې ارواح د قبضه کړي دي. دا د طبراني په روایت باندې ثابت دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه نقل دی مرفوعا. طبراني چې کوم دی ذکر کړي معجم صغیر کې. عزرائیل علیه السلام به دا انسانان پیش کوي، گویا داسې به وایي چې دا مجرمان ده راوستی دي. سپیکټر صاحب دی، تا مجرمان راوستی پیشه که مجرم دی سوی. او په دې کې به سرفرستی د آدم علیه السلام وي. آدم علیه السلام به تشریف فرمایي، ځکه د اولاد سره حساب کیږي. ته ورته ګوره ستا د بچو چې کوم د څنګه کردار دی ورته ګوره. نضع الموازین، موازین یا د میزان جمع ده، تلې ته وایي، یا د موزون جمع ده، طولونو ته وایي. جمع سره الله ذکر کوي، وجه دا ده چې انسانان زیات دي، اعمال بیل بیل تللی شي زیات دي. او یا چې کوم دی دا یوه تله ده، خو عظیم الشانه تله ده، عظیم الشانه تله. داود علیه الصلاة والسلام الله نه وغوښتل، یا الله پاکه ته راته دا تله وښایې. الله ورته منظر ښکاره کړو، دا تله ده. نو چې ویې کتو نو دا داسې تله ده چې دا ټوله ځمکې او اسمانونه راجمع کړي، نو دا چې کوم دی پکې ځایږي. یا الله پاکه نو په دې کې به زموږ اعمال څنګه تللی کېږي؟ د دې خو داسې مثال دی چې مثال د سریې تله ده، ټنونه په هغې کې تللی کېږي، او تا د زرو رتی راغستی دی، یاره چې په دې کې زما دا رتی وتله. نو چې په کومه تله کې ټنونه تللی کېږي، په هغه کې رتی تللی کېږي، نو دا خو داسې تله ده چې اسمان او ځمکه پکې ځایږي. زما او ستا اعمال خو د رتی مثال دی. الله ورته وفرمیل داود علیه السلام چې د چا اعمالو له زه وزن ورکوم، نو دا یوه کجوره ده که نه،
دا وله دومره غټه کم چې د غرونو نه وله زیاته کم، دا ټوله تله پې ډکوم. خو چې د چا په شان کې الله دغه احسان وکړي. نو ندعو الموازین، داسې عظیم شانه ته القسط د انصاف. اشکال په دې باندې دا چې قسط دا خو صفت د موازین دی، موازین جمع ده او قسط مفرد دی، او مفرد صفت د جمع نه واقع کیږي. نو طالبان او طالبات جواب کوي قسط مصدر دی او مصدر کې افراد تسنیت جمعیت برابر وي، نو ځکه صفتیت د جمع دپاره ټیک دی. اشکال بیا پیدا کیږي چې هر کله قسط مصدر شو نو مصدر خو وصف وي او موازین موصوف دی، صفت په موصوف حمل وي، نو بیا خو حمل د وصف دی په ذات مع الوصف باندې، او حمل د وصف په ذات مع الوصف دا ناجایز وي. نو جواب ته نه کولی شي. دلته حمل اشتقاقي دی، کله حمل مواتاتي وي کله اشتقاقي وي، دلته اشتقاقي دی. ندعو الموازین ذوات القسط. ایا قسط د سره صفت دی نه بلکې دا مفعول له دی. ندعو الموازین لاجل القسط، د پاره د انصاف. لیوم القیامه لام په معنا د فی سره دی، فی یوم القیامه. او یا چې کوم دی لام اجلیه دی مضاف پکې محذوف، لاجل حساب یوم القیامه، د پاره د حساب د ورځې د قیامت. وان اعمال بني آدم، اعمال د بني آدم، وقولهم وینا د بني آدم، توزن دا تللی شي. د بني آدم اقوال افعال دا تمام جمع کیږي او دا به قیامت کې تللی کیږي. الله فرمایي په تاسو مې فرشتې مقرر کړي دي، یعلمون ما تفعلون، پته لګي ستا افعال هم جمع کیږي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ته چې د خولې نه څه ټکې وباسي فرشته حاضر وي هغه لیکي. لہذا اقوال دی ام جمع کیږي، افعال دی ام جمع کیږي، دا دواړه به تللی کیږي. نو دا خو اعراض دي، د دې نه معتزله انکار کوي. مثال دلته تاسو سار نه ناستې غرمه شو، اوس به دا د دعاو کې زوبه، لیکن زما اوس تا دا ناسته دا ویل اوریدل هېڅ هم په نظر نه راځي. نو دا به قیامت کې څنګه تللی کېږي؟ ټول خو د هغه څیز وي چې هغه ذات لري او هغه داسې ذات چې وزن هم لري، او اعمالو دپاره خو وزن نشته. نو دوی انکار کوي. اهل حق د دې چې کوم د مختلف توجیحات ذکر کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای هغه کاغذونه به تللی کېږي چې په کم کې ستا کردار جمع شوی دی. دلیل کې حدیث د بطاقي ذکر کوي، سنن ترمیزي کې چې کم نقل دی. یو انسان راوستی شي او د هغه نه نن وی رجسټر د بدو اعمالو کولو شي او یو پرزه کچ وله ورکړی شي، په هغې کلمه طیبه ده دا اوس رواچ او مقابل کې دا پې درنه شي. مخکې حدیث وضاحت زیات نه کوو چېرې دا به د کم خوش قسمته د پاري. دا د سنن ترمیزي روایت دی او په دې کې بیا مختلف توجیحات دي. ځکه خو دې ملګرو خبره لیټ کړه، ورنه آخري حدیث باندې کم از کم په دې 3 ګنټې ټیم چې نو بیا پکې لږ شانې وضاحت پوره راکړی شي. بهر کیف عبدالله ابن عمر سے فرمایي چې دا کاغذونه چې کم کې دا اعمال جمع شوي دي دا تللی کېږي. عبدالله ابن عباس سے فرمایي دې اعمالو ته به جوسه ورکړی شي، دا به متجسد شي، بیا به دا تللی کېږي. یو حدیث باندې صرف اکتفا کوو. عبدالله مبارک رحمه الله نه نقل دي قیامت کې چې د بعضې علما د هغې اعمال تللی شي نو ده ته به د خپل عمل ډېر لږ ښکاره شي، ډېر لږ به ورته ښکاره شي. اچانک به د غرونو په شان ته سپینې وریځې را رواني چې کوم دی به راوړی شي، ده په دې تله کې واچولی شي، ورته ویلی شي مولوي صاحب دا ستا هغه درس دی. چې ناس مدرسین علما دي که نه، مدرس عالم ته نور ټیم دونه نه میلاویږي. دی چې درس کوي نو دی صرف په درس کې مشغوله، نور ټیم ده ته میلاوېدل مشکل. عام حضرات هغوی تلاوت زیات کوي شي، مدرس عالم دونه تلاوت نشي کولی، هغه ډېره توجه درس دی. احمد ابن حنبل رحمه الله نه چا تپوس وکړو دا مدرسین خو ایله چې کوم دی اوله کې طالبي کوله، اوس چې کوم دی دی بل ته ښوونه کوي نو دا عمل به پې کله کوي. ده خو تمام ژوند په علم کې تیر شو، نو عمل یې څه شو؟ احمد صاحب ورته ویل لیونیه عمده یې عمل هم دی که نه، عمده علم هم دی او دا یې عمل هم دی ښه. نو دا مدرس خفه دی ځکه چې ده خو دونه اعمال نشته
اوس دا د غرونو په شان ته د سپینو وریځو په شکل روان دي. وایي دا ستا د درس هغه عمل دی چې تا کم ته ښوونه کړې ده، خو چې د چا درس الله قبول کړی. الله دې زموږ ستاسو درسونه قبول کړي. ورنه د مدرس زندگی کافي سختۍ دا چې که د مدرسین نه تپوس وکړي. الحمدلله زما 27 سال زما د درس وشول، نو د ورځې په خپل ځای باندې مشغلۍ، د شپې چې کوم دی بیا د قوم مسلې، نو چې د شپې 10-11 بجې شي چې کوم دی نو خلک اوده شي، بیا مجبورا خپل کتاب راولو، بیا کتاب ګورو چې کوم دی سبا طالبان ته بیا درسي. نو دا ګران عمل وي. نو چې د چا درس الله قبول کړي نو بیا به دا اعمال راوړي شي، پته لګي چې هغه درسو په شکل د غرونو باندې داسې را روان دی، متجسد بشي. دریم قول پکې دا دی چې دا صاحب تللی کېږي. بخاري شریف کې حدیث دی، یو سړی به راوستلی شي اکول شروب، ډېر خوړونکی دی، ډېر سکونکی دی، بدن نه ډېر غټ دی، خو د الله جل جلاله په نیز باندې لا یزن عند الله جناح بعوضه، د الله په نیز باندې د ماشي د وزر عمره درنوالی نشته، دومره سپک دی، عقیده خرابه ده، عملی خراب دی. پته لګي دا صاحب تللی کېږي. د مسند احمد په روایت کې دی عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل صحابه و حضرات وکتو، نو د هغه داسې نری نری پنډۍ وې، بدن نه کچو. نو دی وی دومره لوی عالم او مشر سړی او د خپو ته دونه کچې کچې نری دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل په الله مې د قسم وي دا پنډۍ په میزان کې د احد د غر نه درنې دي. پته لګي دا صاحب تللی کېږي. په موټروی چې ځي نو یو خاص مقداري، جنت ته چې ځي نو یو وزن به برابرې، هغه وزن دی د عقیدې او د عمل دی. که هغه وزن باندې برابر وي جنت ته تلی شي، ورنه نشي تللی. بیا به د صفایي غواړي چې یو ځل د صفا کې چې درون شي نو بیا به راځي. نو دا صاحب تللی کېږي. او څلورم قول پکې دا دی چې عمدقه اعمال تللی کېږي، او دا ظاهر د قرآن او حدیث نه معلومیږي. د دې حدیث نه معلومیږي چې دا کلمات سبحان الله وبحمده نو ثقیلتان فی المیزان، دا اعمال تللی کېږي او دا درانه دي په میزان کې. د مسلم په روایت کې دي سبحان الله الحمدلله متعلق فالحمدلله تملأ المیزان، په دې میزان ډکېږي. نو خود اعمال تللی کېږي. یو مفسر د قاضي ثناء الله په 13مه پاره سورت مومنون په تفسیر کې هغه ځای کې یو ځای د لیکلي دي چې بعیده نه ده چې دا انسان سره د خپل کردار نه دا غونډ الله وتلي، دا به غونډ جمع شي. دی وخت کې د معتزلو اعتراض او شبه د سره واردېږي نه، ځکه انسانانو داسې آلات ایجاد کړي دي چې اعراض دوی تلي، دا ګاډی په 100 سپیډ روان دی، دا جاز په 100 سپیډ روان دی، دا اعراض دي. ستا بلډ پریشر ګورو څومره اندازه کې دی، دا بلډ پریشر څه شی وي، خو د وینې جوش دی که نه، د وینې دا جوش دی په دې بدن کې څونه مقدار کې دی، نو دا جوش دله تلي چې ستا بلډ پریشر په دې اندازه دی، شکر دی په دې اندازه، پلان کې په دې اندازه دی. نو د انسانانو داسې آلات ایجاد کړه چې اعراض پې تلي، نو الله جل جلاله ستا اعمال اعراض څنګه دی شي تللی. نو اعمال د بني ادمو او اقوال د دوی دا تللی شي. وقال مجاهد، امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې دا طریقې چې کله حدیث نقل کی، قرآن مقدسه آیت نقل کی او دغه ماده بل ځای کې استعمال شوي، نو بیا هغه ځای نه د هغې وضاحت او سره کوي. دلته آیت کریمه ذکر کړه، په دې کې قسط ټکی رالی، دا قسط ماده دا بل ځای کې ذکر شوې ده، دا د صورت انبیا آیت دی، او په صورت اسراء کې الله ذکر کړي دی وزنوا بالقسطاس المستقیم. نو بل ځای کې دا ماده راغلې صورت اسراء کې، نو هغه ټکی رالی وضاحت یې کوي چې مجاهد سے فرمایي قسطاس العدل بالرومیه، رومي لغت کې دا عدل ته وي. قرآن اگر چې عربي دی خو دا یو ټکی رومي راتلل عربیت سره ټکرو نه، او څوک ورته توارد لغتین وي او څوک ورته معرب وي. ویقال ویلی شي القسط مصدر المقسط، قسط دا مصدر د مقسط دی. په دې اشکالي چې قسط مصدر د مقسط نه دی، قسط قسط یقسط ضربه باندې باب قیاس دی، او قسط مصدر د مجرد دی، او مقسط دا خو افعال دی، مزید دی، اقسط یقسط اقساط دی، دا مزید دی. نو قسط کم ځای کې مصدر د مقسط دی. نو دوه جوابونه باندې اکتفا کو، القسط یا داسې وایه چې کم دی مصدر المقسط،
دا د مقصد د مصدر دی. مقصد اسم فاعل دی او مصدر اقصاد دی. بیا د اقصاد مصدر مجردو کې قسط دی. او یا داسې وای القسط مصدر المقسط بحسب زواید چې زواید ته نه حذف کې مجردو ته راوړي نو بیا قسط مصدر دی. او معنی د هو العادل انصاف ته وایي. طریقه دی په اصول اکبري وغیره قانون ذکر کړی. مجردو کې یو لفظ معنی مزیدو ته واړی کله اقا معنا ورکوي نو هغې ته ویلی شي موافقت، او کله مزیدو ته واړی بله معنا ورکوي نو بیا ورته ویلی شي ابتدا. دلته دا دواړه معنی مستعمل دي. امام بخاري په ابتدا باندې عمل کوي او فرمایي واما القاسط هو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقت د اختصار په وجه باندې سند باندې خبر نه کوو، متن کې مختصر یو دوه درې خبرې کوم. نبی کریم علیه السلام فرمایي کلمتان حبیبتان. کلمتان نه مراد دلته کلامان دي، ځکه کلمه مفرد وي او دلته مرکب دی نو کلامان. او د کلمې اطلاق په کلام باندې کیږي، ویلی شي کلمت الشهاده او سره د نه کلمت الشهاده دا کلام دی. دا دوه کلمې دي حبیبتان الی الرحمن. حبیب فاعل وزن دی په معنا د مفعول سره. دا دواړه کلمې الله ته محبوبې دي نو معنا دا ویونکی محبوب دی. څوک دا کلمې وی دا ویونکی الله ته محبوب او غوره دی. فاعل په معنا د مفعول سره راشي د مراح قانون دی، بیا د مذکر او مؤنث منځ کې فرق نه کیږي او دلته فرق ذکر کړی شوی دی. حبیبتان د قانون برابر بیا حبیبان پکارو. د دې مختلف توجیهات کوي شي. اولا دا تا د تانیث نه ده بلکې دا د نقل د وصفیت نه ده، اسمیت ته. او څوک دا فرمایي فرق ذکر کوي شي په مفرد کې نه په تثنیه او په جمع کې، او دا د تثنیه صیغه ده. او څوک دا ذکر کوي چې فرق دا عدم فرق لازمی نه وي، فرق هم کولی شي عدم فرق هم کولی شي. الی الرحمن د الله په صفاتو کې رحمان ذکر کیږي، دا اشاره ده د الله مهربانۍ ته. خفیفتان علی اللسان دا دواړه کلمې په ژبه باندې اسانې دي. هغه دوه کلمې ثقیلتان فی المیزان په میزان کې دا درنې دي. دې ته ترجمه الباب وی. امام بخاري دا ټکی ثابتوي چې میزان حق دی. هغه دوه کلمې دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا ځان سره ډېرې وایه. اخیره کې امام بخاري دا حدیث مبارکه ذکر کو د طریقې دا اشاره انقطاع ته. نو معنا دا شوه چې د میزان مسئله بیان کړه نو پته لګي چې کوم د کتاب اختتام ته ورسېدو، ځکه میزان چې راځي نو دنیا به ختمه شوي وي. همدارنګې دا اشاره کې حسن خاتمې ته. حسن خاتمې ته نبی کریم علیه السلام فرمایلی د چا آخري کلمه لا اله الا الله وي دا جنتي دی. نو که لا اله الا الله دی وي یا داسې کلمه چې دا معنا ادا کی، نبی کریم علیه السلام آخري کلمه وی مع الرفیق الاعلی، دا معنا د لا اله الا الله ده. نو دلته حدیث مبارکه د لا اله الا الله معنا ورکوي. نو که دا وي او که دغه معنا ادا کړی شي، ځکه لا اله لا کې دا سلب ته اشاره ده. سبحان دا صفات سلبیه دي، الا الله ثبوت ده، بحمده دا صفات ثبوتیه ته اشاره ده. نو معنا حسن خاتمې ته چې الله زما خاتمه مو ستاسو د ټولو خاتمه دا بالخیر کی. لہذا دا عظیم منقبت دی چې چاته حاصل شو. الله دې دا فراغت د هغوی دپاره د رشتهدارو مور او پلار دپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځوي. ټول چې کوم دی په جمع سره دا حدیث موږ اخیره کې برکت دپاره ویو، نو بنات هم ویلی شي. مجمع کې څونه مسلمانان حاضر تمام دا په جمع را سره وی برکت دپاره. قال النبي صلی الله علیه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله